نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد نه ځان بچ کړئ نو د غم نه به نجات ته حاصل شي. په تمامو ګناهونو کې حسد یو داسې بدترین ګناه ده چې وړاندې قتل د آدم علیه السلام د زامنو په منځ کې راغلی دی نو هغه د حسد په بنیاد او اولنې قتل په دنیا کې چې شوی دی ناغم په دې په وجه شوی. حسد اصل کې دې خبره ته ویل کېږي چې کو الله تعالی مال دا نعمت را نه کې خو چې د بندونه وایي نو بس دې وتا سي لګړه کېږي چې د چا په خپل کې خنوړې اني خزندګي اني نو دې وتا سوځي دا الله تعالی نه په خپل نعمتونو باندې دې چې دې ناشکرې خوشاله دي او دا بل هغه برداشت کولای نشي نو دا حسدناک انسان. دا الله نبی فرمایي چې دا حسد کوون کې زما د ډېر نه دي څوک چې حسد کوي هغه زمونږ نه دي. نو حسد انسان چې دې دا ډېر خراب دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې حسدناک له نور سزا څومره ورکړي دا غي پوره ده کنه چې د شپې کې خوب تللی او ځان خوري چې دا خوب ته تللی دی او ځان خوري دا د خدای په طرف نه په دوه مرض ولګېدو قهر پر راغلی دی او دې تباہ او برباد شو پتن کې دې لګړه شو. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي دا برابر دی چې په دوه باندې الله دا قهر لګوي. خوشحال خټک وایي چې پکینا او په حسد د چاسو نشي پکینا او په حسد د چاسو نشي کم سړی چې حسد کام دي ځان په بوکا کم سړی چې حسد کام دي ځان په بوکا په دې څو د چاسو نشي کولای نو ولا تقدیر بدلول شي خو چې بس دا کم انسان حسد د چا سره کوي صرف ځان په بوکا نو د هیڅ چا سره نشي کولای. زمونږ استاد معاشره ټوټل په دې باندې تباہی او بربادۍ سره مخ ته هر کور برباد دی هر خاندان برباد دی چې په خاندان کې چرته یو انسان په خجون باندې ویني نو د خاندان نور کسان وته لګړي شي او بیا دونه وته لګړي شي چې آغاز دا رورولې نه وشي څنګه چې حضرت یوسف علی السلام ته الله تعالی حسن ورکړ الله تعالی ورته خایس هم ورکړې دی پیغمبري وته هم ورکړه او بیا یې خوب ولیدو چې دا باقی رونه به هم تاسو چې دا بدلتا سجدریس کیږي نو چې دا مقام او شان هغه ووریدو نو هغه حسد شروع کو د حسد په وجه باندې دا خپل روري چې د کوی تل ته ورغورځو کنان کې کوی هغه تل ته ورغورځو خدای دا فیصله کړی و چې دا رور به وجه او الله دا فیصله کړی و چې دونه بازي د مصر جوړو نو الله تعالی چې کوم فیصله کړی و نو الله تعالی وی ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین دا الله تدبیر چې دا ډېر زیات بهتر دی. دې د حسد په بنیاد باندې د کوي تل تور او الله تعالی چې دې هغلا شان دون اوچت کو چې د کوي د تل نه راواغستو او د مصر فتح باندې کېنو خزانه ټولې ولا ځکه یو چې اجعلني على خزائن الارض مال راکه دا خزانه په دې څه کوي ندا د حسد هغه جواب الله تعالی په هغه صورت کې ورکو چې د چا سره تو حسد کین او هغه باندې الله تعالی شان به ورچي کمزوري کیږي بنا تو ولا لازم په هر صورت باندې کټکې غر کیږي بنا چې زړی صفای نه دي صفای د خدای مدد مو سره شامل حال چې نه ته خراب او ګندو نو د خپل عملونو سزا به بیا خو چې کله صالح انسان او حسد دی ور سره کو ټیک کاری کو حسد دی ور سره کو ژوند دی ولولې نو حسد دی ور سره کو نو بیا هغه تلفظ به او په زوال باندې روان په زوال برابر او لګړه بشي لګړه خو هیڅ بل چاونه ناغاز چې دی په خاندان کې ضرور ولای نه د حسد ځکه قران چې دی دا واقعیا ډېر اوږده پیش کړه د سورې یوسف واقعیا په دې کې ضرور ولای په نخې چې ضرور په خپل منځ کې یو بل سره سونه حسد
او په کومه خبره باندې د تباہی او د بربادۍ کوشش یو ور د بل ولې نه کوي او څنګه کې چې د کوی تل تل د مرګ لپاره ورته چې دا ور نه مرشي چې دا عزت او د شرط دې واخلا او دا ختم شي کومه له هم الله را نکي خو چې د دې به ایمان نه الله والی دا الفاظ مو سره وایي کومه له را نکي خو چې د دې به ایمان نه وایي الله ځان دې تباہ برباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم یو انسان چې حسد کوي نو تو په ډېر د نیکي کارونه کړی ډېر نیکي به ور سره خو چې د حسد جاګړ پیراوي نو د په دې سیلاب باندې او د حسد په دې جاګړ باندې هغه څومره نیکي داسې ختم شي کما تاكل النار الحطبا لکه وجوده په چې ورته کې یو بړق لاري کې د قشن د تمام نیکي چې دي هغه ختم شي سونا بدترین کردار دی د یو حسد د لپس دا کردار د دې ګناه څومره دي چې د خپل نیکونه هم خلاص کړي او دا غبل ژوندۍ دی بدل نه کړه دا بل په ژوندۍ کې دی فرق را نه وست او بیا چې حسد کوي نو په څو شرایطو باندې کی قران د هغه طریقې موږ تاسو ته وایي ومن شر حاسد اذا حسد بعد وخت کې چې دا کوډي منتر او دا جادو در باندې کوي نو وای دا د حسد د وجې نه دا کار کوي دا کوډي منتر او جادو چې در باندې کوي نو دا د حسد د وجې نه کوي قران فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد دا شر دا دغه وسوسه اچولنا دغه حسد کولنا چې کله دې دا کار کوي نو دا به حسد کوي دا به د حسد په بنیاد باندې دا کار کوي نو په یو طریقه باندې ونشي بل په باندې استعمال کومه بل طریقه ونشي بل تدبیر په باندې استعمال چې په کم ځای کې دراغوردول کوشش وکړي چې په دې طریقه باندې تبار په دې طریقې تبار او چې څوک د سره حسد کوي هغه انتهایی په خپل پوسی انتهایی په خپل پوسی خو حضرت علی وی رضی الله تعالی عنہ په زړه سخروسی په خپل پوسی او په زړه روسی زړه د کوکلای بعضی وخت چې مستا سره میلاو شي دا چې خپل تندې ډال به نیول او د څه پسته پسته لهجه به وي چې حیران به ورته پاتې شي چې خدایا دا انسان خو د ما سره ډېر زیاته مینه ده انو خبر نه چې د سر د طرف نه د لاله کوشش کوي خلا مقید د باندې فراهم شي نه چې وته پته ونه چې چیرې په دې طریقه ما دا انسان ته برباد نه کړ نو راشه اوس په جادوګر باندې ورشه نو بیا په جادوګر باندې ورشي جادوګر وته رنگارنګ طریقې خي او بیا په رنگارنګ تدبیر نه باندې ته به برباد کوي په جادو باندې د خلکو خاندانونو جنگ کوي د خلکو کورونه برباد کوي بچي ولا قتلې په خپل تباہ کوي دا بدترین عمل دی چې د موږ استاد په معاشره کې د خلکو شروع کړی دی ځکه قران فرمایي من شر النفاثات في العقد خدای دا هغه خدونه را نه پناه راکا چې هغه د تعویذونو په غټو کې چې دی پوکي ورکړي نه دا د حسد په بنیاد دا کار کوي عزت ولا نشي دي نو چې عزت نشي دي نو دا کار کوي چې داس کله په یو در باندې او کله په بل در باندې دا سلسله چې څوک کوي خدای د خالي ورځ نه خاوند کوي ظاهري خدا زر قبر په اختیاري خلک وایي کړي چې را خو هیڅ پنيشتا خو بیا چې ژوندۍ ته وګورئ یو خپل الله کلمه نه راوړي د دنیا نه چې رخصتي کې جبل به کلمه نه راځي بل په خپل باندې انتهایی چې څونه پوسی نو د دغه سلسله سره ژوند مکمل روش شوی چې زړه روسي نو دا انسان کې چې دی په دغه ایمان نه پاتې کیږي او دا کوم خلک چې تعویذونه کوي او دا کوډي منتري کوي او دا سيزونه کوي او د خلکو کورونه ورانه امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د اسلام کې څه نشته دی چې لاول کافر شنو تعویذ دي چې کافر شنو هغه تعویذونه ځکه چې د خلکو کورونه ورانه اگر چې په هغه تعویذونو کې چې کم تعویذونه چې هغه د ماشوم د جړا شو هغه تعویذونه چې په هغه په ذریعہ سره خلکو ته خیر رسیږي په هغه کې د علماو کلام شته چیرې هغه په خپل الفاظ نشي ویلې د تعویذ ولا وخت ته ور کولای شي او یې په هغه طریقه باندې دمولای شي په دې کې خپل بحث کوي ولند دا چې د خلکو کورونه ورانه د خلکو په منځ کې جنگ جګړه راولي او د خلکو تباہی او بربادي راولي بچو سره جنگي او د هر یو خیر نه محروم کی نو کو ظاهر د دنیا حجونه کې عمره کې سخاوتونه کې هر قسم څه کې الله گواه دی
چې خدای دې یو عمره یا قبول کی یا دې یو حج قبول کی یا دې یو سخاوت قبول کی یا دې یو نیکی دې قبول ځکه چې کافر نو د کافر بشو قبول شي او تعویذګر خو چې کله دا تعویذونه ځکه نو هغه خداول اسلام تلاړ شي سوره اخلاص پمنه یبول کی او په هغه د پاسه قدمونه د پاسه کی دی او په هغه باندې دغه ګنده عمل ځکه او بیا دغه لوی تعویذګر جوړ شي لوی ګنکب ته جوړ شي په دغه طریقه باندې مسلمانان تباہ کوي نبی په یا اندر کې یو خدهم او بل خدهم بس څوک د یو په خلاف پاسه او څوک د بل په خلاف پاسه شپه او ورځ دغه بدبخت ژوندۍ د الله برباد کړي د بل کور را نه خپل کور نشي باندې د بل په ژوندۍ کې کوشش کوي چې را کور ولا په کومه طریقه وران کم خو چې الله تعالی ولا نور نه نو دا تمام تدبیرونه ټوټل ولا الله تعالی نه کړ ابراهيم عليه السلام په خلاف باندې څنګه طریقې ونشي جادوګرو کومه طریقې ونکړي او د هغه نه علاوه د نور خلقو ولا کومه طریقې ونکړي او بیا ورته ور هم بلکو او بیا دا ورته هم ورغورځو خو الله تعالی خپل فیصله کړی و او الله وت आवाज کو یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراهیم ای ورا ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا ورغورشه چې دا خلقو هغه تدبیرونه ټول نه کړو دا الله سره تعلق ساتي چې د یو رب در دیونه الله غواړي چې دا ټول خلک د باندې ځان مړ کړي رنگارنګ سازشونه بدل کوي هغه له الله صدا ورکوي تابعته الله بچي پیغمبر خدای په تعویذ هم معاف نه جادوګر په جادو باندې معاف نه دا هغه نه علاوه لري په ورو ورځو د کلی نه وېستو رښتې وتر کټ کړي بے عزتۍ ولا وکړي او چې څومره کې دیش ولا هغه نه خپل تدبیرونه وکړل خونن د هغه تاریخ ته وګوره او د ابو جهل ملعون او لعنتی تاریخ ته وګوره چې دا هغه تاریخ دغه دی چې په کورونو کور کې ورنو دا په ځای کې ټټای جوړې کړې دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابه زه ته څوک دي نه هغه زه ته چې ودرېږي دا زړه به درامات شي سترګونه باندې وښ کرامات شي او په خپل بچي به دا غنم دی په خپل اولاد باندې په فخر سره دا غوینه مونږ دی خدا ابو جهل لعنتی چې ډېر دغه مالدارو هر څو سره دا په پلیت نوم څوک چې په خپل بچي دی دای تاریخ کې الله وت فرمایي ان شانئک هو الابتر اے پیغمبره ستاسو دشمن چې دی دا په خپل نشانه نشته دا په خپل میراث دی دې بدبخت دا وموي وې زه خشم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو دونه بعد بچی دی په میراث دی په دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خفشو الله تعالی وته ان شانئک هو الابتر اے زما پیغمبره ستا دشمن چې دی ستا دشمنان دا ابتر دی دوی نوم نشان به ختم کړ ستانو نشان نه ختمي په دې وجه باندې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایله حسد نظام بچ کړ د دې حسد نه چې تاسو ځان بچ کړو د غم نه بچ د غم نه نجات حاصل کړئ او چې حسد کوم انسان کوي نه کوي بربادي زړی برباد فکر عقیده برباد ضمیر خطر او د هغه نه علاوه چې دې دا یو حسد بدلل 200 ګناهونه به تنور رانباسي او د دې یو حسد په بنیاد باندې بهر یو کار کوي چې حسد د چا سره کې غیبت په څخه کوي چې حسد د چا سره کې درو په داغه د بیزتۍ لپاره بخا جوړي چې حسد د چا سره کې نو ته په ځان غټ او تکبر وکې ځان په برخ لازمي ګڼي چې حسد د چا سره کې نو کنزل په څخه کوي او چې حسد د چا سره کینو دوکه به ولله خامخا لار به اختیار چې حسد د چا سره کینو دا ټول لارې چې څومره داغه د بیزتۍ د قتل کوشش وکړي چې حسد د چا سره کین د يرونو کوشش وکړي د دباوالو کوشش وکړي چې حسد د چا سره کینو دا تهمت د لګولو کوشش وکړي الزام به لګي رسوا کی به چې حسد د چا سره کینو بچي به وجني په خپل به مرګ تدبیر جوړي دا ټول ګناهونه دی یو حسد ځان تراول کړي چې دا ټول ګناه کوي دا یو د بل نه بدترین دی حسدناک انسان تباہ برباد چې کوم یو انسان په ژوند کې حسد نه ساتي دی کامیاب نبی علیہ السلام یو پیر صحابه ته وی چې کوم جنتی لیدل غواړي نو دا دی صحابه قتل چیرې راسن لري یو صحابي دی چې هغه او 10 کړي دی په دې کې مبارک نه دا ابو ساس او جمعه پراغه پیداري بلاس کې نیولې دی ګټه کې خودل او راغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث کې ناستو مونږ یې وکړو او بیا روان شو
په دوی مورز نبی علیہ السلام بیا وی کوم جنتی لیدل غواړي نو دغه لري صحابو چې کتل مکه صحابي دي په درې مورز بیا نبی علیہ السلام وی یو صحابي وی ما مزړو کې شوق پیدا شو چې تاسو کوم چې په دې کې څه کوي عمل دي چې دا الله نبی دې خبر نه دی او دا الله نبی درې دله د مبارک وی چې تاسو کو جنتی لیدل غواړي نو دا نو ما او ته وی چې زه لانستا سره وځم علم یم نه ماته چې بالکل لازم وې زلاړه ما په درې شپې نور سره وکړ چې څنګه موږ تهجد کول دوه تهجد کول چې کوم فرایض هغه دوهم کول موږ هم کول ما په کې څه د ناشنا موږ څه نه لیدو نو په اخر ورځ چې راتلم نو ما وته چې پلاني دراز یو خبره ته کوم چې د الله نبی درې د لستا په باره کې وي چې کوم جنت دې دل غواړي مدار ته دا کوم یو عمل کې چې د هغه په وجه تاسو د محمد رسول الله سلام زیر واور ولې شو چیرې دا جنتی دي نه لنډه دا حدیث وګت دی خو دا هغه وت په اخره کې خبره وکړه چې ذکر د شپې مالې سمله من ټول بدخواهان معاف کړ ټول بدخواهان معاف کړ او د ما سره په هر څومره حسد څوک کوي زه د هیڅ سره حسد د ما سره په هر څومره حسد کوي زه سره حسد نکوم الله تعالی نه د په دې تبدیل استه خو دوی ښه اصل خبر امدا چې الله نبی ستاسو درې ته خبره وکړه چې کوڅوک جنتی لیدل غواړي نه هغه دا چې کوم انسان حسد نه کوي د جنتی دا الله نبی زیر وایي او درې ته خبره کړې ده کوڅوک لیدل غواړي جنتی نو دا حسد چې د سره څوک کوي با ته زړه صفا ساته عقیده صفا ساته ذهن صفا ساته دا الله تعالی دربار پولیسا نو خدای پاک به نسل در نسل تباہ کوي نسل در نسل خپل به تباشي بچي به تباشي وسیبه هم تباشي علما فرمایي چې دا سلسله ده چې تا حسد کوو نه په یو حسد په وجه باندې پدرې پښتو بغیر کې پدرې پښتو بغیر کې دا غلي پوری به اثر رسي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې حسدناک انسان چې دا غم دله غم ورکړي نو دا غم نه ځان بچ دا مصیبت او چې د دې مصیبت او غم نه کوم یو انسان ځان خلاصي نو دغه غم او مصیبت نه د نجات لار هم ده چې په دغه طریقه باندې ځان خلاصي په دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې څلور خبرې کړې دي او په دې یو خبره باندې بس صرف اکتفا وکړه چې دا یو داسې جرم دی یو داسې ګناه ده چې په دنیا کې په تباہ او برباد به محسوسه وي او په دچا په تقدیر کې موږ سپر اخرانه ولې خپل ځان بدل د شتنې کو نه بمځان خلاص کړي او ځان باسي پرې نو د دې نه بهتره ده چې د زړه زکه دي کړنی په حسد ده د اخلاص په ته شو کړه ورلګو د زړه زکه دي کړنی په حسد ده د اخلاص په ته شو کړه ورلګو اخلاص کې ورواچو د حسد د لارې دا بندي کړ خدای پاک به سره مدد او مرسته کوي او چې کوم خلک د سره حسد کوي نه پروايي د سره مسره هیڅ پروايي مسره الله ته پرېدا الله تعالی چې کوم سزا ورکړي ناغه بیا داسې سزا نه هغه دون خطرناک سزا چې ان بطش ربک لشدید دا الله غزا بیا ډیر زیات سخت دی الله تعالی دې چې زموږ د استاد د زړه نه دا حسد دا زهر دا دې ګناي کبیره د ټول مسلمانانو له امن پناه او دفاع ورکړي او د اخلاص او محبت زموږ استاد زړه ته ورواچي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.